نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع صدق الله العظيم. سورة الطور ویشتم پارا ابتدائی آیتون دی سورت تا سورت الطور ویزکا پا دی سورت ابتدائی آیت کی لفظ دا طور راغل. دا سورت مکی سورت تی دا نبی علیہ السلام دا ہجرتنا اڑان دی نازل اعتبار دا ترتیب قرآن سرا 250 دی نازل دو بلحاظ سرا دا سورت شپک او یایم دی. دی سورت کی دو رکوعات یو کم 50 آیتون دی. مخی سورت پا آخرہ کی قیامت بیان شو دا دی سورت پا شروع کی ذکر دا قیامت دی. اللہ رب العالمین دا دی سورت پا اولنے رکو کی پا کوہی طور باندے قسم کئی. کوہی طور اغغر دے چھ اللہ پاک دا موسیٰ علیہ السلام سرا براہ راست پا داغ مقام باندے خبری کری. او بیا اللہ پاک بیم قسم کئی پا کتاب مستور باندے. دین مراد دا موسیٰ علیہ السلام کتاب تورات تے یا دا دین مراد آسمانی کتابون دی یا دا دین مراد قرآن کریم دی او یا دا دین مراد عمل نامہ دا. دا سلور اقوال پا دے بارکی علماء ذکر کری. یا اللہ پاک بل قسم کئی بیت المعمور باندے. بیت المعمور دا بیت اللہ شریف پا برابرے باندے پا اوم اسمان کے دا فرشتوں کعبہ دا او یازر فرشتے دا غین طواف کئی خوچیوں پیرا یا فرشتے طواف کرک دا قیامت پورے دا دے فرشتے بیا دا طواف نمبر نرازی. او بیا اللہ رب العالمین بل قسم کئی پا اوچت چت باندی والسقف المرفوع. والسقف المرفوع مراد یاد اللہ رب العالمین عرش او دا یاد والسقف المرفوع مراد اسمان او یاد والسقف المرفوع مراد دا جنت چت دی. او بیا اللہ رب العالمین بل قسم کئی پڑک دریاب باندی مراد سنا جہنم دی. دے دونوں تاکیدات و قسمون نبات اللہ پاک فرمائی چی یقیناً عذاب دربستا خامخواہ واقع کی دنیا. یعنی دے دونوں قسمون و تاکیدات و نبات اللہ رب العالمین مضبوط خبر ذکر کی چی دا عذاب دا قیامت دورز خامخواہ رازی حصوک دا دینا بچ کی دن کی نشتا. یا دا قیامت پورز اسمان حالت چداب اخوزی گی او بچوی ٹوٹے ٹوٹے بشی غرونا داب پشان دا ادل شوی وڑے کالعہن المنفوش دا سے وڑے چاگا تار تار بھی غرونا بدا سے ختم شی. دغور از باندی چکم کسان پا دنیا کی دا پیغمبران و تقذیب کون کی دی دا دیب حلاکت بھی دا بکم کسان چی دیب پا دنیا کی پا فضولیات کی وقت رو
دی به جهنم ته اچولی شي او دی ته ویل شي چې دا هغه جهنم دی هغه اور دی چې تاسو به دا نه منو که تاسو تبا په پیغمبر باندې وحی نازلېدو سره خبر ملو شو نو تاسو به دغه وحی ته نعوذ بالله جادو وي او تاسو به پیغمبر ته نعوذ بالله جادوګر وي چې کله دی دا جهنم وویني دوی ته به وویل شي چې دا جهنم دی اوس دا تاسو تخکاری دا جادو دی او که جادو نه دی تاسو خو به وی چې وحی نازله شو دا جادو دی او دا جهنم او دا عذاب خبره به په وحی سره رااله تاسو به دا جهنم اسی خبره ګڼل اوس دا تخکاری که نخکاری بیا به د الله پاک د طرف نه حکم وشي جهنم ته داخل شي که صبر کوي او که صبر نه کوي ستاسو ځای همدا دی که تاسو هر څومره چغې فریادونه ووهئ خلاصېږئ نه که تاسو صبر وکئ چغې نه ووهئ هم خلاصېږئ نه بیا د مجرمانو کافرانو د دوی د سزا نه بعد الله پاک د نیکانو خلقو ذکر کوي متقیان او نیکان خلق به د جنت په نعمتونو کې د بادشاہانو په شان او په تختونو باندې ناست جنتی بیبیانو سره به الله پاک نکاحونه کوي او د دې نیکانو خلقو بچي به هم الله پاک د دوی سره په جنت کې اوځي یو پلار نیک وي او دې جنت ته لاړ شي د پلار د عزت په تور به الله پاک د مسلمانان بچیم د سره یوځي اگر کدا بچی با په عمل کې د پلار سره برابر نو یعنی پلار به ډېر نیکی او بچی به دومره نیکان ني لیکن د پلار د عزت په تور به الله پاک د بچی د سرا جنت ته یوځه داخل یعنی د پلار د نیکه پیدا با بچو ته هم ملوش او د دې پلار چې کوم ثوابونه دي نو پاغي کې به کمې هم ناراضه دیتا میوه ملاوي وقې به ملاوي د شرابو مهر پرې شوی شرابو پیاله به ملاوي جنت کې به خادمان وي پشان د ملغلر صفا هغه بردي نوکران او خادمان دا جنتیان به خپل منس کې یو بل سره مجلسونه کوي یو بل نه به تپوسونه کوي او دی وی ګور دنیا کې موږ د دې ورځې نه یریدو د دې عذاب نه موږ دنیا کې یریدو الله را باندې احسان وکړو اوس موږ د عذاب د جهنم نه اوساتو دنیا کې موږ د عذاب نه یریدلو نو موږ تیاری کړو نو موږ احسان را باندې کو وی بخلو او د جهنم د ګرم عذاب نه اوساتو او د دې ورځې نه وړاندې په دنیا کې مونږ خاص الله عبادت کړې دي الله را باندې احسان معلومه دا شو چې جنت ته داخله دل دا هم د الله پاک په احسان دي او د نیکه توفیق دا هم د الله پاک د طرف نه فضل انسان کې خپل څه کمال نشته الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والتور قسم دی پکوی تور باندی و کتاب مستور پا کتاب پلوکت لکلی شوی باندی پی رق منشور پا کاغذ خور ارکلی شوی باندی والبیت المعمور او قسم دی پا بیت المعمور باندی مراد تی دا فرشتو کعبہ دا والسقف المرفوع او قسم دی پا غچت کلی شوی باندی والبحر المسجور او قسم دی پاغ دریاب چاگا ٹکڑی شوی دی مراد دی جہنم دی
قیامت پر ورځ به جهنم د اور نه داسې ډک وي لکه څنګه چې سمندر د اوبو نه ډک او بل وي ګرم وي. الله مو دې وساتي. ان عذاب ربک لواقع، یقینا عذاب در رب ستا خامخا واقع کیدونکي دی. ما له من دافع، نشتر دی د پاره څوک دفع کوونکي لرې کوونکي. یوم تمور السماء مورا، په ورځ باندې چې حرکت به وي اسمان په حرکت وهلو سره. وتسیر الجبال سیرا، او روان به شي غرونه په روانېدو سره. اوس موږ تاسو غرونه ګورو، ډېر غټ غټ غرونه غر باندې کار شروع وي په کلونو کلونو په هغې کې کنده نه کېږي. خو د الله پاک د طرف نه چې کله حکم وشي دا ټول غرونه به ختم شي. دا به چې فجعلناه هباء منثورا، لکه څنګه دا دوړني دا به دقه شان مکمل ختم شي. الله حکم وشي او دا ورځ به د قیامت دی. فویل یومئذ للمکذبین، پس ہلاکت دی په دغه ورځ تکذیب کوونکو دپاره. الذین فی خوض یلعبون، کسان دي چې دی به په خپل فضولیاتو کې مشغول وي. یوم یدعون الی نار جهنم دعا، هغه ورځ باندې چې دی به دکه کولی شي، غورځولی به شي، وړاندې کولی به شي اور د جهنم ته په وړاندې کولو سره. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، دې ته به ویل شي دا اور دی چې تاسو د دې تکذیب کو، تاسو وی قیامت نشتا. افسحر هذا، آیدا جادو د عذاب. یعنی تاسو ته دنیا کې کده عذاب باره کې کوم وحی راغله پیغمبر ته، تاسو ته خبر درکړه، تاسو وی دا پیغمبر ته دا وحی نه ده، نعوذ بالله دا جادو دی. نو دا عذاب جادو دی. ام انتم لا تبصرون، یا تاسو دا نوینئ. اسلوها، تاسو داخل شي دی جهنم تا، فاصبروا، صبر کوئ. او لا تصبر، یا تاسو صبر نه کوئ. سواء علیکم، برابر د پتاسو باندې. انما تجزون ما کنتم تعملون، یقینا تاسو ته بدل درکولی شي تاسو د عملونو. ان المتقین فی جنات و نعیم، یقینا متقیان په جنتونو او نعمتونو کې وي. فاکهین بما آتاهم ربهم، دی بخون اخیستن کی پا نعمتونو چی دوی تورکڑی بی دوی رب. ووقاهم ربهم عذاب الجحیم، او بچ بکی دوی لر رب دوی دا عذاب فزون کی دا جہنمنا. کلو تاسو خری وشربو اسکی حانی ان پخون باندی بما کنتم تعملون، فسبت دا عملونو چی دنیا کی تاسو کم کڑی دی. متقین علی سرور مصفوفہ، دی بتکیا لگا ان کی دا جنتیان پا تختنو چاہو برابر قڑی دلی. وزوجناهم بحور عین، او من بدیل نکاہنو کلو دا حور عین سرا، دا جنت دا حور سرا. والذین آمنوا، او آکسان چاگی مومنان دی. واتبعتم ذریتهم، او تابداری کری دوی بچو ایمان پا ایمان کی، یعنی اغبچی مومنان بھی. الحقنا بهم ذریتهم، من بیوزے کو دی پلارانو پسی دی بچی دا پار دا عزت، دا پلارانو عزت بیو کنو بچی بے ورسر یوزے کو. وما علتنا من عملهم من شیء، او من بکم نکو دی پلارانو دا عمل نسسیز. کل امرئ بما کسب رہین، ہر یو بندو بقبل عمل باندے گانوی پا قیامت کی. وامددناهم بفاکیات ولحم مما یشتہون، او من بزیاد کو او رسو دی مومنانو جنتیانو تمیوی، او وقی اغا چدوی اخوخوی. یتنازعون بیها، دی بد یو بلن اخلی کأسن پیالے دا شرابو. لا لقن فیها، چاگیک بیہودی نوی. ولا تاثیم، او نبپکی گناوی. ویتوف علیہم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون، او غرزبا خدمت بکی چکر بوہی پدی جنتیانو. غلمان الکان لهم، چی دا دی جنتیانو دا پارا بوی، دا پارا دا خدمت. کأنهم لؤلؤ مکنون، دا خادمان بیدا سے خیستوی لکا ملغلر مکنون پا پردو کے پٹی. دا جنتی مخلوق دی، دا اللہ پاک دا دی جنتیانو دا پارا دا خدمت پیدا کی. اغبم دوم رخیستین چی جنتی بلا سم رخیستین. واقبل بعضم على بعض يتساءلون،
او متوجی بشی بازی د دې جنتیانو په خپل منځ کې په بازي باندې یتساءلون د یو بل نه به تپوسونه کوي خپل منځ کې به جنتیان ښه مزیدار خبرې اترې تپوسونه د یو بل کوي قالوا دی بو انا كنا قبل في اهلنا مشفقين یقینا منغو وړاندې د دې ورځې نه په دنیا کې په اهلنا په خپل اهل کې په دنیا کې مشفقين یریدون کې د عذاب نه یا دنیا کې موږ د عذاب نه یریدو فمن الله علينا فصلى پاک په موږ باندې احسان کو په بخنه سره ووقانا عذاب السموم او موږ بچو د عذاب د سوځیدونه انا كنا من قبل ندعو یقینا من وړاندې د دینه یقینا من وړاندې د دینه ندعوه چې موږ د الله پاک عبادت کو انه هو البر الرحیم ذکر الله پاک احسان کوونکی رحم کوونکی ذات دی واخر